په یو ورځ کې 50,000 کسان په دعا باندې، په دارو نه، په دعا، خو بشرط الایمان، په شرط د ایمان. او دا مرضونه داسې وو چې دا لا علاج وو. عیسی علیه السلام به پې دم واچو، دعا به یې ورته کوله او الله به جوړول کول. عیسی علیه السلام کم دم په مریض اچو چې هغه به جوړېده. هغه دم چې عیسی علیه السلام په مریضانو اچو او جوړېده به، نو هغه به دا الفاظ: اللهم انت اله من في السماء واله من في الارض لا اله فيهما غيرك وانت جبار من في السماوات وجبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك وانت ملك من في السماء وملك من في الارض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء سلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير. دا دم به وي او دم به په واچو په مریض باندې به خدای جوړ. اوسم کدا دم څوک دا لا علاج بیمارو لپاره وایي په ځان دم واچي، الله به یې جوړ کړي. اوس وخت خو علاج د غریب د وسه بار دی. هیپاټایټس والا لکونه روپۍ پې لګي، کینسر والا لکونه روپۍ پې ولګي او نه جوړېږي. نو دا کینسر او یا هیپاټایټس یا دا نور لا علاج مرضونه که دا الفاظ پې چا ووایي انشاءالله خدای به یې ښه کړي او مړي به یې هم جمدي کول. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، او هغه وخت م یاد کا تخرج الموتى بإذنی چې تا به را ایستل مړي، نو جمدي کول به خو بإذني زما په حکم باندې. مړي به جمدي کول. نو عیسی علیه السلام 4 مړي جمدي کړي. سورة آل عمران کې عیسی علیہ السلام په خپل وی احیی الموتى باذن الله. یو دوستو د عیسی علیہ السلام حاضر نوم یو. عیسی علیہ السلام چې په سفر تلو او حاضر مړ شو. 3 ورځې پس عیسی علیہ السلام بیا راغی. د دې سړي د مرګ 3 ورځې پوره شوې وې، عیسی علیہ السلام راغی. نو د حاضر خور هغې ورته وجړل او ورته یې وې 3 ورځې وشوې چې حاضر مړ دی. وی ما ته قبر وښیې. عیسی علیہ السلام یې قبر له ورغی. هلته کې د الله نه سوال کړی دی او حاضر د قبر نه جمدې راووته کور ته راغی. د نوح علیه السلام زوی سام هغه هم جمدې کړی و، خو چې د قبر نه راووته نو نیم سر ویښته سپین شوي و. وایي د یرې د قیامت نه. وایي دغه زمانه کې ویښته سپینېدل نه و. نو چې د قبر نه راووته نو وی قیامت شو. عیسی علیہ السلام ورته نه، لكن دعوتك باسم الله الأعظم، ما په اسم اعظم را پاسولی. الله نه مې سوال کړی. نو بیا واپس سام وفات شو. خو چې اخرت ته ته نو یې ګورې سوال اول درته کومه چې د ځنکدن سختي دومره ډېره زیاته ده، د هغه تریخوالي مې اوس هم حلق کړې، نو د ځنکدن د سختۍ نه مې بچ کړه، آخرت ته مې بیا ولېږه. سکرات الموت. نو عیسی علیه السلام ورته دعا وکړه چې خدای سکرات الموت نه بچ کړه. یو جنازه روانه وه، خلکو جړل
عیسی علیہ السلام یې سوچ مړی شوی دی دا خلک چې روان دي دا جنازه وړي نو دې مړي ته جاړي نو د لرې نه یې ورته اواز ورکړ قم باذن الله وځه په کټ کې کېناسه خلکو ته یې محفوظ کړې کټ یې کېښوده وی د ځان نه را کفن هغه څادر یې راته وکړ کټ یې په سر کې کور ته په خپله راغی نو عیسی علیہ السلام دا معجزې خولې او بل خلکو ته تاسو بیګا څه خوړلي دی ته ووایم چې بیګا دې څه خوړلي دي کور کې م څه پټ ایښي دي چې تا ته نه دي معلوم زه درته وښیم وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ما لیدلي نه دي خو زه یې درته ښیم څه دې خوړلي دي او څه درکره دي نو دا ټولې د الله د قدرت نشانات او د عیسی علیہ السلام د نبوت دلائل